زجر په مانعینو د قتال. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ما لکم سی تاسو لره اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته چې لاړ شئ په ځمکه کې د الله لپاره د الله په لاره کې وځئ استثاقلتم الارض اصل کې تساقلتم دی کنه تساقلتم نو تاسو قریب المخرج و چې به مخکې سره یو ځای کې نو به بخامخه تا غورځئ استثاقلتم الى الارض نو درانه شئ تاسو ځمکې ته ارضیتم بالحیات الدنیا ایسه خوشحاله تاسو په ژوند د دنیا د آخرت نه دی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې الا قلیل مگر لغونه دی الا تنفروا که تاسو نو ته نو عذاب بدر کې تاسو الله پاک عذاب علیم اندرناک او پیدا بکیو قوم غیرکم سوا تاسو نو ولا تضروا شیئا تاسو بزرم نصر رسول الله ته دی چی والله رب العالمین علی کل شیء قدیر فرسمن قدرت ولده الا تنشروه او که تاسو مرګرتیا نه کوئ امداد نه کوئ د نبی علیہ السلام فقد نصره الله نو فینصره الله نو تحقیق امداد کړل د الله رب العالمین دو کله چې ویسته غلرا هغه کسانو چې کافران دي اذ يمكروا بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك نو الا تنصروه فقد نصره الله جزاء محذوفه ده فسينصره الله الذي قد نصروه في وقت سيرورة أشد من هذه المرة أبو سعود إذ أخرجه ده مبدل منه إذ هما في الغار ده مبدل منه إذ يقولوا ده بدل کفار مسلمانانو من تکلیف شروع کو ابو بکر صدیق برق الغمات تلا او دارنگی ځینې خلق جعفر رضی الله حبشو ته بیا نبی علیہ السلام ته حکم وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ځان سره کو سامان یې پرې خود هتیاری ته والا کده کشو راځو په دوه منه ووتلو لاړه ساتو بس کسان لګیدلو سراقم لګیدل نا به گزار کو خخیده با به دې سره معاهده وکړو واپس شو نبی علیہ السلام به مخکې روان او بکر صدیق وروسته روان وکاله شکی شي وړو بوله تکین نا بلاره من کېناسته چې په تاسو کې د مخکې څوک دی هغه وي چې رجل يهديني الى السبيل یله که خبرې مکوئ نه شړي ته خو د کونډو روندو خدمت کوي مو نبی علیہ سراقه واپس راغی او د خلکو ته وی ابو بکر صدیق رجل یهدینی الی السبیل دا سره د چې ماته لار خو یعنی مطلب دا چې د نبی علیہ السلام نه انکار نشو کولای او دا به زومانه لفظ وی خلکو دا ګمانو چې دا رهبر دی او دا وی چې د ماته د دین لار بارحال بیا قائف دو راویستو خو په لاره کې قائف راویستو هغه ته غار هرات ورسېدو نو له پاسه الله پاک دند یو کونتري جال جوړ کړو په جولاګیم جال نو دوی کدل د کی څوک وې دنده نو دا جال خبرونه شي او دا کونتر خو بالوتی الله حفاظت کیږي دوی د غر لپاسه لاړه د غار او بکر صدیق ورته کې د خپل پوتو ګوري مونږ ویني او نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو ګمان دې پاغه دوه منې چې درې مې الله اذ يقول لصاحبه اذ ما في الغار لا تحزن ان الله معنا نو دلته کې ان الله معنا وی او الته کې موسی علیہ السلام ان معي وی ځکه دا خپل په مرګرو دوه اعتماد نه لکه څنګه اعتماد چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابو بکر صدیق زکوې د انبیانو نه وروسته د ټول نه غټه درجه په انسانیت کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا ډېر لوی درجه دا شیعاګان مرداران نه مني نه دي مني
یو سړی ستا پلار نه مني نو ته به یې څه وایې چې یاره دا زما پلار نه دی. رسول الله یې مني، ابوبکر صدیق خدای یې مني، ټوله دنیا یې مني. شیعهګان دې ونه مني که نه، شیعهګان دې څه شي. او بیا چې کله هغه ځینې را روان شو لاره کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه یو سوری په هغې کې پونده یې ښودی و، مار راغی وچیچه. نبي علیه السلام هغې باندې لعاب دهن ولګول. بیا هغه مار ورته ووایي چې څو کالونه زه دلته کې انتظار کوم چې ستا دیدار پسې ده ما ته لار بنده کړو. ابوبکر صدیق له خدای پاک مرګ شهادت ورکړه، ځکه چې هر کال یې به غزارو لږ لږ اثر کو، لکه نبي علیه السلام ته چې خیبر کې ښځې ډوډۍ کې ځای اچولي. نو دلته کې بیا چې دوی ووتله د هغه ځای نه، د یو بوډۍ کور ته ورسېدل. وږي شوي بوډۍ ته یې خاوند دې څه شوی؟ خاوند تللی دی، بیزې میزې بوتلي وي، سره خوراک نشته، هېڅ هم نشته، پورې یو ګوډه بیزه پاتې ده او په منه ده. وایي که ستا اجازت یې موږ وولی شو، دې کې څه شته نه وچه ده. نبي علیه السلام په هغې لاس ووهو، په غولانځو یې لاس ووهو، پاکه یې کړه، هغې خپل کولاو کړې او هغې چې کوم دی نو نبي علیه السلام چې کور کې څه منګوټي وو د هغو هغه یې د پویو ډک کړ، ځان یې وموسکل. ابوبکر صدیق له مړ هغې لار روان شو. بوډۍ خاوند راغی، حضرت عبدالله کور کې خوشبو ده، رونق دی، منګوټي ډک دي، لوښي برتنې ډک دي د پویو. یو څوک راغی 10 سړی، دی پسې م روان شو. 2 کسانو درې شو. لاره کې دلته سړي لار نیسلی او د هغه نوم دی بریده اسلمي ثم سهمي. هغه ډېر کسان نبي علیه السلام اوښه کېنول. نبي علیه السلام پال واچو، وایي څوک یې؟ هغه وایي زما نوم دی بریده. نبي علیه السلام یې برده امرونه، زمونږ کار کې ټنډوالی راغی. ای په بریده بیا کومې خونې؟ وی اسلمي. نبي علیه السلام سالم، موږ بچ پاتې شو. وی په سالم کې د کومې خونې سره تعلق ساتي؟ وی د سهمي. نبي علیه خرجه سهمو، ستا خسنې او ستا قوره راووتله، هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. نو 10 اتیا کسان تقریبا برابر شو. وی یا رسول الله موږ له خو نښه پکار ده، جنډه نشته دی. نو د بریده اسلامي د پټکي نه جنډه جوړه کړه. نو اوس به خلک د پټکو نه جنډې خو نه جوړي، دا وختي جنډه او جنډه د نبي علیه السلام توره برګر، ورځ د قیامت به د نبي علیه السلام په کیم باندې ولاړ. او دا هغه جنډه ده چې دا اولنۍ جنډه ده چې دنیا کې په آبادۍ اول ځل لګېدله. مقداد ابن اسود حضرت علي کرم الله جو بل صحابي هم دی، هغه نبي علیه السلام بیت الله نه بوتان لر کړې، دویم دا جنډه ول ورکړې وه د کعبې په چتې لګول، دا توره برګه جنډه. یو روایت کې کان لواء رسول الله صلی الله علیه وسلم حمرا راغلی دي، بلکې بیضا راغلی، فیها مکتوب لا اله فی مکتوب لا اله الا الله، بلکې سودا راغلی دي. برطانیه بابا جی رحمت الله علیه به وي چې نورې وختي جنډې وي او دا عمومي جنډې. نبي علیه السلام چې پر مکه فتح کوله نو 1000 کسان که 2000 کسان ورسره، نورو سره یو شانې جنډه وه. د فوج د هر بریګیډ خپله جنډه، خو عمومي جنډه د فوج یې وایي. اوس د پولیسو ځان له جنډه ده، د بلې محکمې ځان له پاکستان جنډه یې وله. نو هر ګروپ ځان له خپله یو نښه وه، خو قومي جنډه کومه یو وه؟ اتوره برګه. داسې و د عایشې صدیقې د لوپټې نه هم جنډه جوړه شوې ده، وختي ته وه، د پټکي نه هم جوړه شوې ده، او لفظ د کانه په ټولو کې راغلی دی. نو مولانا شیخ حمید الله صاحب رحمه الله هغه باقاعده په دې باندې مستقل لیکل کړي. هلته کې علامه ترپشتي هم وایي، مشکات مولا مشکات صاحب مشکات وایي چې لا خالص السودا بل من نمره بحيث يرى من البعيد اسود، او نمره من زمري ته وایي، لغړ زمري ته فيها تخطيط سواد وبياض.
چې تور سپینې لکیرې دي. ما غالب لونه اسود بحيث سره من البعيد اسود، غالب پټې پکې تورې. نو دا جنډا دا پرچم نبوي ده. د دې سپکه ویل او د دې بد کتل دا ګناه ده، او د دې هتک کول دا د دین هتک کول. پیغمبر په دنیا ته راغلی دلته کې د دې خربیشانو سره نښې او جنډې شته، د نبي علیه السلام سره به نه څه. نبی علیہ السلام بیدی لوال الحمد ولا فخر. نو تور سپینه جنډا برګه جنډا دا د پیغمبري جنډا ده. خو موږ ځان د پاره ځکه جوړه کړل چې موږ پیغمبري خلک یو. اوس خلک کوي چې دا خو ستاسو جنډا ګرځېدل، نو دا ګیره چې موږ پرېښود دا هم زموږ ده څه یوازې. نو موږ خو تا ته هم ویل چې په خپل کور یې ولګوه، و جنډا به په کور لګوي، کپړې به ترې نه جوړوي. پوه شوې؟ د پیغمبر د جنډې نه پرتوګ نه جوړوي، دا په کور د لګولو ده. ځان به نه ولګوه، دې یو نښه ولګوه ښکلې ونه، نه لګوي مه لګوه. په وخت د فساد کې سنت ژوندي کول د سلو شهیدانو ثواب دی. اوس د وخت د فساد دی که نه، دا جنډه لګوه دا که د خلک سپک ګوري. نو زه اکثر وایم چې جنډې ولګوئ په کورو. مو زمونږ کارکنان چې دي هغه جنډه مونږ نه غواړي، ځان له جنډه یعنې سنت لکه میسواک بولم زه اخلم. نو جنډه سنت دی، نو ځان له به نه جوړوي. اوس یو سړی وایي چې لکه ما له به میسواک هم اخلي، سبا به وایي چې اوس ما له به استنجا هم کوي او چرادان به رالون کوي. دا شی خو بیا ګران دی، شی ګران نه دی. جنډا ټیک دی چې موږ وسې موږ اخلو، تقسیمو یو وخت کې، خو چې بې زړېږي وایي زما جنډه بې زړه شي، نو جوړه یې کړه. د پیغمبر سنت دی خپل کورونه مو نه ولګوئ، ها چې لاړ شئ جنډه ولګوئ. نو نبی علیه السلام دا خلک را روان شو او بیا د مدینې منورې خلک راوته او آواز وکړي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. او بیا نبی جنکو وړو وړو جنکو تنبلونه وهل د نبی علیه السلام استقبال لپاره راوته. ماشومان یې وکړ نابالغ او هغو تنبلونه وهل. نبی علیه السلام راوست، یو ځان له کور ښایسته کړ او بل ځان له نبي علیه السلام یې زما د اوښه ماموره ده چې کوم ځای کې دا سم لاسه بالغ پاتې کېږي. ابو ایوب انصاري په کور کې پاتې شو. ابوبکر صدیق او دې رنګ کې یو شان و، همزولي وو. نبي علیه السلام باندې سوری وکړ، خلکو ته پته ولګي چې پیغمبر دا دی صلی الله علیه وسلم. بیا اول نه تعمیر د بیت الله شروع، تعمیر د مسجد نبوي شروع، یتیمانو نه ځمکه واخیسته. نبي علیه السلام په خپله پکې ګټې وکړلې، په خپل اوږه مبارکه. نو ښه طریقه دا ده چې سړی کوم ځای کې آبادي جوړوي هلته کې سړی ځان له د جومات زور کوي. که نور غټ جومات نه شي جوړولی، کور کې د یو سل زنانو لپاره خو جدا یو کمرګۍ پکې جوړوي چې پای کې تلاوت کوي، پای کې قرآن مجیدونه پراته وي په حفاظت سره. نو ځان له د ښځې لپاره کمره جوړوي، د خدای لپاره نه. ان الله یقینا الله رب العالمین اذ یقول لصاحبي، د دې وجې نه د ده د صحابیت نه انکار کول کفر دی، ځکه قرآن سره ثابت. کله چې کاتب دې ځای له راغی نو ابوبکر صدیق ته وویل چې دې ځای کې څه ولیکم، نو هغه وژړل چې دې ځای کې صاحب شو که یا خو زه وم ژړل. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل ابوبکر صدیق ته وویل چې زما د ټولې زندګۍ جهادونه، زما ټولې زندګۍ عبادتونه، زما ټولې زندګۍ ریاضتونه، تلاوتونه، څومره نیکۍ ما کړلې دا ټول ستا شوي، خو ما له هغه یو ساعت راکړه، په هغې کې یو لمحه راکړه چې کومه ورځې تا د نبي علیه السلام سره په غار کې ویستلي چې نبي علیه السلام ستا په دې سر یې ښودی او تا ورته کتل. هغه ورته نه دا سودا نه کړو، دا سودا نه کړو. لا تحزن، مه غمجن کېږه، ان الله یقینا الله رب العالمین زموږ سره دی.
نو راولېږه الله رب العالمین سکینه په دوی باندې وایده او تایید یې وکړو مضبوط یې کړو دوی بجنودن په هغه لښکرو سره لم تروه چې تاسو نه لیدل وړوکي غوندې لښکرګۍ دی او الله حفاظت کوي وجعل کلمة الذین وګرځول الله رب العالمین کلمه دا کسان چې کافران دي السفلی بیکاره او کلمه دا الله رب العالمین اوچته ده الله رب العالمین غالب حکمت والا دی انفروا خفافا وثقالا وزید الله په لاره کې خفافا که غریبان یو ثقالا که مالدار یې وزید الله په لاره کې خفافا ځوانان یې که بوډاګان وزید الله په لاره کې کمزوري او که چاق یې وجاهدو جهاد کوي په مالونو سره په نفسونو خپلو سره په لاره د الله رب العالمین کې دا غوره ستاسو دپاره که تاسو پوهېږئ لو کانا عرضا قریبا کوي سامان نزدې و سفرا قاصدا او سفر معمولی نو دی خامخه تابعداري کې استا ولکن بعدت علیهم لیکن وګت شوی دی په دې باندې الشق سفر شبیر احمد عثماني سے معنی کی لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت وسيحلفون بالله او قسمون اخری پتا منی لوی ستانا کزمون طاقت ویمون بہتے ویستا سرا یو لکون انفسو ملاکی زانو نقبل اللہ رب العالمین پوئیگی یقیناً دوی درو جندی تبوک نبی علیہ السلام واپس رہا اٹول براتنا قسمون پکو عفا اللہ عفا کرلا اللہ رب العالمین تا لما ازنت لهم ولد دی تجارت ورکو دا په طریقې د زجر سره الله رب العالمین د زجر نه کوي چا ورته زما غوا نه جوړه چا به ما نه خر وکشه چا به څه نبی علیہ السلام عالم الغیب نه وځي نماز انتلو ماتا تر دې پورې ښکاره شوی تا کسان چې رښتونی دي او ښکاره شوی تاسو پېژندلی تا هغه دروغجن خلک اجازت نه غواړي تا نه هغه خلک لا یستأذنوک الذین یؤمنون بالله چې ایمان وروړي په الله په ورځ د آخرت باندې سورة نور کی راځي انما یستأذنوک الذین اولئک الذین یؤمنون نو جواب دا نه چې دا په دې غذا پورې مختص دی ځکه دې کې سختی ولغونه نو تعرض رانغی والیوم الاخر پر ورځ د آخرت چې جهاد وکړي په نفسونو باندې په مالونو خپلو سره په نفسونو سره الله رب العالمین عالم دی په متقیانو باندې یقینا اجازت غواړي تا نه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت په الله په ورځ د آخرت باندې اگر ګډوډ شوي دي زړونه د دوی یعنې په زړونو د دوی کې بې ایماني ده فهم فی ریب یترددون او دوی د وجې د شک نه متردد دي ولو ارادوا الخروج که دوی اراده کړې وې د وتلو که دوی اراده کولې د وتلو لاعدوا له عدة نو برابر کړی به د هغې دپاره سامان مخکې نه به تیاري کولی ولکن کرې الله لیکن الله رب العالمین بد ګڼي انبعاثهم وتل د دوی نو فثبتهم نو کېنولې دوی لره وقیل وویل شو کېنئ سره د قاعدینو نه لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا او پروا مه کوه اړو د روزي نه که دوی چېرته وتې په تاسو کې نو نه به یې زیات کړی تاسو له الا خباله مګر نقصان ولا اوزعوا خلالکم او خامخا دوی به اسونه زغرولی په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ دوی به څه شی کړی وې اسونه زغلولی وې په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ یا دویمه معنا زر زر ګرځېدی به په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ زر زر ګرځېدی به په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ یا به یې زغلولی وې اسونه په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ یا زر زر به ګرځېدلی په منځ تاسو کې دپاره د چوغلۍ
وفيكم سماعون لهم پتاسو کې خلق دي چې هغه جاسوسان دي سماعون لهم د دې لپاره چوغلي کوي وقتارني کوي والله رب العالمین علیم بالظالمین علم دې په ظالمانو باندې لقد ابتغوا الفتنه تحقیق طلب کړی دوی فساد من قبل بخا او اړې راړې سره لپاره کارونه تحقیق طلب کړی دوی فساد من قبل بخا او اړوي سره لپاره کارونه تر دې پورې چې راغی حق او ښکاره شو امر د الله رب العالمین هغه چې دی غلبه د دین ده وهم کاریون دوی بدګني منهم ځینې د دینه منع او څوک دي چې وایي موږ ته اجازه راکړه ولا تفتني او موږ په فتنه کې ما اچوه جود ابن قیس جود ابن قیس نبی علیہ السلام چې روم ته ته نو دی راغی ورته یا رسول الله موږ له اجازت راکړه موږ نشو تللی ولې هلته کې د روم ښځې ډېرې ښایسته دي موږ ته ګمراهان شو دوشیزګي ډېره ښکلې او که تاسو ځئ ده مولانا آزاد رحمت الله علیه فرمایي چې کوم خلک وایي چې علما د پارلیمنټ ته نه ځي دې کې د ښځو سره نشستو برخاست دا هم د جود ابن قیس زامن دي دا هم هغه شیان منافقان چې نه ځو ولې ښځه به دنده ناسته یې زه زه به ورته کرسۍ پرېږدمه زه به هم کښېنم که دا نه چې کښېني ښځه د هغه ده د چا چې دا زور یې په هغه دی په ما خو نه دی نو موږ به ځو دنده که نه دفاع به کوو که ولا تفتني فتنه کې ما چولا الا خبردار فی الفتنه سقطوا فتنه کې دی غرزدلی یقینا جهنم د دې محیط کې خیرون کې کافرانو لرا وان تصبك حسنه کورستا تو خوشالي دی خپکی پاغه منه کورستا تو مصیبت یقول وی قد اخذنا امرنا یقینا اغست موږ خپل تدبیر پوخا ادي واپس کی وم فرحون ادي خوشالي اخذنا امرنا موږ اغست خپل تدبیر موږ خپل امر اغست موږ خو نتلو کنه اځ کله نیکه راشي فیدی راشي نو دوی زر زر منډه کوي او موږ ته مرګري چواري موږ لومره موږ له چواري را روح العالمین مولوی سبي لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هرګز نه سمتا سم مصیبت مگر هغه مقرر کړل الله رب العالمین زموږ لپاره د الله مولا زموږ دی او الله رب العالمین ځان وسپاري توکل یو کی مؤمنان قل ورته هل تربصون بنا اذا رجعت الیه ادي انتظار کی ورته تاسو انتظار کوئ کوم کی الا احد الحسنین مگر یو د دو خوشالو یا شهادت ته او یا چې واپس راشو نو غازیان وي مونږ ته هم زمون خو فایده ده علما سره یې که ګټې او که بیلې په مقابله کې تا د ثواب ملوي ونحن نتربص بكم او مونږ انتظار کو په تاسو باندې چورسي تاسو ته الله رب العالمین عذاب من عندي طرف خپلنا یا پلاسونو زمونږه انتظار کو یقینا مونږ تاسو سره انتظار کوونکو قل ورته انفقوا طوعا امر بمعنی اخبار قل ورته انفقوا طوعا خرج کوئ تاسو په رضا سره یا په زور سره چنده ورکوئ بیا وروستو قصې مه کوئ چې دوی بغیر د چندو نه بل کار نشته نو څه چلو کوی سره قرآن خلکو ته رسوو ستا ماشومانو ته سبق ویو اوس موږ شپږ اتۀ زره روپۍ تنخوا ده په هغې باندې الله پاک زموږ ګېډه ګوډې کړي او خدای پاک موږ له راکوي نو ستا چانده که په دې کې ولګېدله نو خو ثواب دی که نو زمان پارک ته روان یې هندوستان خدای ناراض په لوفرانو خرچه کوي نو ځکه نبي علیه السلام ویل لا یکل طعامک الا تقی ستا روټۍ دې نه خوري مګر نیکان خلک دې خوري یو خو داسې دی چې اچانک د پېښې نه تېښته نه کېږي که کور ته دې هر څوک میلمه راغی خو روټۍ پرې خوړه
کافر دی ولې نه خو ته چې پروګرام جوړی ګیدرینګ جوړی نو د ګمراهۍ ګیدرینګ ولې جوړی چې د ګډا مجلسونه جوړی او غټ غټ ډوډیانې پکې کوي خو مالې حرام بود برای حرام خو په سپینه کې رسړی شپږ اتلس واده چلی وایي کې ډم هم ګډېږي اجراګان هم راغلي شرابونه هم او ځان ته مذهبي هم وي و تاسو که خرچه کوئ په هر طریقې چې کوئ ځان له خو لن یتقبل منکم د سره به قبول نه کړی شي ستاسو نه دا ځکه دا د ریا خبرې دي انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو قوم فاسقانو خیرات الله پاک نه قبلي خو الله رب العالمین روباسي کړ مالی موزی خوراکی غازی مالی موزی خوراکی غازی وما منعهم جواب د سوال ولې نه قبليږي نو دا جواب دی ندی ما کړي دوی چې قبول شي د دوی نه خیراتونه د دوی مگر دې خبره ځکه دوی انکار کوي د اجتماعي ایمان نه په الله رب العالمین باندې او د رسول صلی الله علیه وسلم د دین نه ولا یاتون الصلاة نرازی مانده الا هم کسالا مگر دی سستی کی اعتقادی سستی مراد تبعین ده مراد ولا ينفقون او نخرج کی الا هم کاریون مگر دی بدگن فلا تعجب کا اموالهم خوند درنکی تعجب کی دیوانه چی تال رمالون ده دینا اولاد ده دی یقینا غواړي الله رب العالمین چا عذاب ورکی دوی لرا بیا په دې سره په دنیا کې او اوس کې وتزهق انفسهم وهم كافرون او څه کې نفسونه دیم کافرون دي کافر یا اوزي د دې نفسونه روحونه د دې اوزي بيخي وبس او قسمونه خو په الله باندې انهم لمنكم جديد تاسو نه دي او نه دوی تاسو نه ولکنهم قوم بلکې دا قوم دی یفرقون جدای راولي د ضربانه چې شي په معنا د جدای سره او که د سمعانه شي په معنا د یری سره لو یجدون ملجان که بیا منده کې دوی ملجان زیده بچاو او مغاراتین یا اسمستی غارونه گاگری او مدخلن زیاده الى داخل دو لولو الی وابسکی یا تزیغت وهم یجمحون او دوی بدی تمنڈی والی منډي وهي ومنهم ځنې د دینه منع او څوک دی المزو که چې الزام لګي تامنې په صدقاتو کې ذوالخبیثرا یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یادل یا رسول الله انصاف کو نبی علیہ السلام یې زمانه علاوه بل څوک راځي دنیا ته به انصاف ته پر دم دې ذوالخبیثرا فإن الله يقين الله رب العالمين فإن أوتوا منها كور كرشي دي تردين رزو خشال شي وإن لم يوتوا منها أو كور نكرشي دهم يسخطون بدا وقت دي بيخفي وأن ولو أنهم رزو عقدي چرتا خشال شي بما پاتسن ما آتاهم الله چوركل الله رب العالمين ورسول ونبي عليه الصلاة والسلام ما تحت الأسباب وقالوا ذي حسبنا الله كافي دي من پر الله راب کی اللہ رب العالمین منگتا دا فضل قبلنا پیغمبر علیہ السلام یقینا من اللہ تو واپس کی دن کیوں انما الصدقات للفقراء یقینا صدقی دا فقراء دا پاری بیان مصارف للفقراء د فقراء د پاره والمساکین مسکینان د پاره والعاملین علیها او د کار کوونکو په دې باندې خلق مقرر شي زکات را غونډي هغه منم صدقات کیږي تنخواه کمي
والمؤلفة قلوبهم مؤلفة القلوب چې الفت راوستلې په زړونو د هغوی کې بعض خلک دې ته منسوخ وي امام محمد صاحب وایي چې نه چې که ورکوي برای اصلاح دپاره د اسلام یا ضعیف مسلمان مراد دی مؤلفة القلوب چې اشنایي راویستلی شي په زړونو د دوی کې هغو باندې خرج کړي چې اشنایي راویستلی شي الفت راویستلی شي په زړونو د هغوی کې وفي الرقاب او په ازادولو د سټونو کې والغارمین او قرضداري وفي سبیل الله په لار د الله کې محتمم پکې شامل ځکه دی چې دی اکثر قرضدار دی تنخواګانې پې پاتې د دوکاندارانو د وړو پیسې پې پاتې نو د باندې زکات کېږي وفي سبيل الله فلا رضا الله رب العالمين کی طالب مولا من خرج کی مسافر من خرج کی وابن السبيل او مسافر فریضه من الله مجاهد غنی دی خو غلم ورکول شي ځکه مال خدای سره نه ګرځي فریضه من الله دا فریضه الله طرفنا الله رب العالمین علم ولا حکمت ولا ومنهم الذين زن بدی کې خلق دی یزون النبي چې تکلیف رسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ويقولون وی هو اذن دا خو وقت دی نو قل ورته اذن خیر لكم وقت د خیر خواهش تاسو دی يؤمن بالله ويؤمن وقت د خیر خواهش تاسو دی ایمان وروړي په الله رب العالمین ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين او رحمت دا کسان لپاره چې مؤمنان دي ستاسو نه او هغه کسان چې تکلیف رسي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم عذاب علیم دې لپاره عذاب درناک دی سورۃ احزاب کې مونږ داسې آیت راشي بروج کې مونږ قسمونه خوري په الله رب العالمین تاسو قسمونه خوري چې خوشاله کی تاسو لره الله رب العالمین او رسول ډیر زیات لایق دی چې خوشاله کی هغه لره کدی مؤمنان علم یعلمو تخویف اخروی علم یعلمو سنپویگی دوی انہو شان دا من یحادد اللہ ورسولو سمانا دا یزعو الحدود فی مقابلت حدود الشرعی دا تعزیرات هند و تعزیرات پاکستان دا شامل لی بلی یزعو الحدود فی مقابلت الحدود الشرعی د قرآن او د الله د اسلام د نظام په مقابله کې بل نظام راوړي په عباداتو کې مخالفت کوي یا يزعو حدودا غير حدود الله يختارون حدودا غير حدود الله تفسيري بزاوي لك يختارون حدودا غير حدود الله فان له نار دا پر جهنم دے اور د جهنم دے ہمیشہ وی پدې کې ہمیشہ وی پاره کې یقینا دا شرمول ډیر لوی يحذر المنافقين جریگ منافقان چراشی و صورت مسلمانانو ته چې خبر کی مومنان لرا بما غصو چې په قلوب د دوی کې دي قل ورته ټوکی کوي ان الله یقین الله رب العالمین راوستون کې د ما دا غصو تحذرون چې تاسو ځان ساتي دا غینه او که تاسو کې د دینه چې دا کار ولې کوي نو یقولون خامخوي بدوی انما نكنا نخوض ونلعب یقینا من خو باس کوتشي خبرې کولې ونلعب او منګه لوبي کولې ولسوات تشبوشي کوله
نو تاج پوشه کې پټکې جوړ کړ او ګیره جوړ کړ او دلته کې کنه خاکې جوړ کړي. هیله بابا رحمت الله علیه چې دا وړه د سړي زوی نه دی، دا مسلمان نه دی. ابي مارتون بابا جی رحمت الله علیه هغه به ډېر سخت ټکونه وکړل، بیا د معافي وغوښتله. قل ورته یا بالله په الله پاک باندې په آیاتونو د الله په رسول الله باندې تاسو ټوکې کوئ. لا تعتذروا عذر مه کوئ، قد کفرتم بعد ایمانکم فعلتم فعل الکفر. قد کفرتم بعد ایمانکم فعلتم فعل الکفر. کوم معافی وکړو طائفې ته منکم ستاسو نه عذاب ورکړو طائفې لره بأنهم كانوا مجرمین، ځکه چې دوی مجرمان دي. المنافقون والمنافقات عادات او صداګان. منافقان سړی او ښځې بعضې دي، د بعضو نه دي، امر کوي په منکر سره او منع کوي خلق د معروف نه. ويقبضون ایدیهم عدم عمل او بندي لاسونه خپل. نسوا الله دی پرېښود دین د الله رب العالمین. نسوا الله، نسوا دین الله، ترکو یا خیر کړی دی دوی الله رب العالمین ځان نه غرضه کړی دی. ونسیهم، نو دوی هیر شو، الله دوی هیر کړو. ان المنافقین، یقینا المنافقان هم الفاسقون، دا فاسقان دي. وعده کړل الله رب العالمین منافقانو سره او خو سره کافرو سره اور د جهنم همیشه وي پای کی. کافر دوی د پر لعنت د دوی من الله رب العالمین دې پر عذاب مقیم عذاب همیشه دي. کالذین من قبلکم كانوا اشد منکم انتم ایها الكفار. انتم ایها الكفار کالذی، انتم ایها الكفار کالذی، اے کافرانو تاسو په شان دا چې من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي، اوس تاسو نه سخت په طاقت کې او زیات تاسو نه په مالونو کې په اولاد کې. نو فایده واخلئ. په خپلې خبره مني، په خپلې حصه مني، برخه مني. فایده اخیستې واغئ په خپلې حصه مني او فایده واخلئ تاسو بخلافکم په خپله برخه مني. لکه څنګه چې فایده اخیستلې وه من قبلکم مخکې ستاسو نه بخلاقهم په خپله برخه مني. وخذتم او باز کوئ په شان د هغه کسانو خاضو چې باز یې کړه. کالذین په معنی د الذین. اولئک دا خلک حبطت اعمالهم، بربادي اعمال د دوی په دنیا کې په آخرت کې. اولئک هم الخاسرون، دي تاوانیان دي. الم یاتهم نبأ الذین سنه راغله تاسو ته واقعات دا خلکو من قبلهم چې مخکې د دوی نو. قوم د نوح علیه السلام، عادیان، سمودیان، او قوم د ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین او خواندان د مدین. والمؤتفقات او ډلې شوي کلي قوم د لوط علیه السلام. راغلي دي پر رسولانو زما، راوړي دي تر رسولانو زما صاف دلایل. وما كان الله نه دی الله پاک چې ظلم وکړي په دوی، لیکن دوی په ځانونو ظلم کو. والمؤمنون بشارت مؤمنان سړي او ښځې، بعضې دي دوستان د بعضو دي. امر کوي په معروف سره، منې کوي خلک د منکر نه، کوي منځونه ورکوي زکاتونه او خبره مني د الله او د رسول. اولئک دا کسان زر ده چې مهرباني وکړي الله په دې منې. یقینا الله رب العالمین غالب حکمت والا دی. وعد الله المؤمنین، وعده کړل الله د مؤمنانو سره او ښځو سره جنتونه چې بهیږي لاندې د هغې نه ولې همیشه وي په هغې کې. ومساکن طیبة او استوګنې طیبة مزدار فی جنات النعیم، فی جنات عدن، په هغه جنت عدن د کورو کې یا د اوسېدو کې. او رضامندي د الله رب العالمین طرف نه ډېره لویه ده. ذلک هو الفوز العظیم، دا بریا دی لوی. یا ایها النبی، اعاده دعوه، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جهاد کو کافرانو سره، منافقانو سره. وغلو ظالم سخت شپدی منی او زیر دی جهنم دی ناکار زیر دی.
یحلفون بالله قسمونه خوري په الله رب العالمین باندې ما قالوا چې موږ سند ویلي ولقد قالوا كلمة الكفر او دې کې تنازع ده ما قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم او کافر شي دي پس د اسلام خپلنا او دې قص کړل دا خبرې چې ونه من د دوی غیلره هغه څه قتل د نبی علیه السلام یا ابی ابن سلول مشر کول د ځان جرګې کړې وي او قصد کړو په خبره مونږ چې بیا نه مونږ لاغه مونږ نه کړه غیلره چې قتل د نبی علیه السلام یا ابی ابن سلول مشر کول وما نقموا او عیب نگنی الا ان اغناهم الله مگر دا خبره چې غنیان کړ دوی الله پاک او رسول صلی الله علیه وسلم من فضل د فضل خپلنا مدینه خلک غریبانو خود جناب رسول الله پر راتګ باندې به مالدار شو فیتوبو اکدی توبه وسلان دا به غره دي لپاره اکدی مخوړ عذاب ورکې دوی لره الله رب العالمین عذاب درناک په دنیا په آخرت کې او نشته دې لپاره بزمکه کې مولین دوسولا نصیر نه امدادي او ځینې د دینه منا څوک دی عادل ځینې د دینه من او څوک دی چې وعده کړل الله رب العالمین سره کرا کړم تعالی رب العالمین د فضل خپلنا موږ به خیرات کو او شو موږ د نیکانو سورة فضیحه هم دیتا ہوئی کنه دیکھ اللہ منافقان شرمولی دی دیتا سورة فضیحه هم ہوئی ثعلبہ ابن حاتب یا بل صحابی دی ذکر دی متعلق یو روایت کی رضی جنازہ تکڑا سرک نبی علیہ السلام تے مالا مالو گوڑا نبی علیہ السلام مو گوڑا خودنا پریخو ناخر نازلی باطل ناخوستا نبی علیہ السلام اللہم آتیه مال مالدار شو زده نش پاتې کېدی زکات پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک ولېږل د انکار وکړو بې بار لاړ بې د ابوبکر صدیق زمانه کې بې د حضرت عمر صاحب زمانه کې بې عثمان صاحب زمانه کې بې څه قبول نه شو دده دی مړ شو منافق د دنیا نه یا درې کسانو یو باندې برګیاو یو ګنجاو او یو ړوندو امتحان باندې ملایک راغله وی ته څه غواړې چې خدای ما جوړ کړي وی دله څه درکړي وي دومره شی راکړي بل وي دومره شی راکړي ړوند وي چې دومره شی راکړي بیزي راکړي خلک مالدار شو بیا وروسته چې بیا پسې راغی او دوه وی چې مونږ خو ذهي مالدار درېم وی چې نه دا هر څه خدای راکړي دي او دوه چې هغه بیا یو باندې برګې ولګېده پمن شو اذان بیا ترخ ګرول شروع کړ هر څه دمه شو کله به یو ځای کې ناست دی کله بل ځای کې ناست دی کله به ترخ ګر هغه بل چې هغه پخن چې هغه ګنجا شو او ړوند ښه مالدار شو فلما آتاهم من فضله بخلوا دو بخلوا کو بیا باغ سره او مخ واړو دو مخړون کیو فعاقبهم نفاقا في قلوبهم نو پیدا کړی دا بخیلې د دې منافقې په ژوند د دې کې مولانا عبدالحق سمان لیکي چې پیدا کړی دا بخیلې د دې پیدا کړی دا بخیلې د دې منافقې په ژوند د دې کې یا راویستره بخل د دې ژوند د دې کې لا یومین تر هغه ورځې پورې یلقونه چې یو ځای بشي د هغې سره دا ولې بما اخلفو ځکه دوی مخالفت کړلی د الله دا خبرو چې واده یې کړو هغه سره او ځکه چې دوی دروغ وي الم یعلموا څه نه پوهېږي ان الله یقینا الله رب العالمین پوهېږي په پټو خبرو د دې په جرګو د دې الله رب العالمین علام الغیوب دی الذین کسان یلمزون
چې تهمت لګي المتبعین پر رغبت کوونکو باندې پر رغبت کوونکو مؤمنانو باندې فی الصدقات وصدقاتو کې غزا کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ 400 اشرفی راوړي نو منافق هلته کې ناست وي ځان ښیي نو ابو عقیل انصاري سالم ورځ مزدوري کړو ادمونه کجوري پیدا کړې وي هغه یې راوړي یو بدی بدو جنګ وکړي نو په یو شي کې نه پوهېږي منافق سړی یو شي کې څوک نه پوهېږي والذین کسان لا یجدون چې نه مومي لا جهدهم مګر مزدوري خپله او زه دا چې دې ټوپ کې به دې پورې سخر الله بدله ټوپ ورکړي دې ته دې لپاره عذابونه نیم عذاب درناک دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ابی بن سلول مړ شوی زوی راغی نبي علیه الصلاة والسلام ته عبدالله د کامل مسلمان زما پلار جنازه و او کفن نبي علیه السلام خپل کمیس وایسته وی دې کوله کفن دو چا دا ولې وی دا په جاهلیت کې عباس صاحب سره ښه کړي وو نبي علیه السلام بدل خلاص یا لا حکم نوی نه راغلی نو نبی علیه الصلاة والسلام پاسې جنازه کوله عمر صاحب ورته وی چې مه کوه منې کوې لمنې نه ونیسه نبی علیه السلام یو عمر پرېږده ما زه رحمت للعالمین خو نبی علیه السلام چې د ده جنازه وکړه او د ده دومره کنځلو باوجود چې نبی علیه السلام ته نه دی معاف کړی کور یې ولا نه دی معاف کړی عایشه صدیقه نه ده معاف کړی بیا هم نبی علیه السلام چې جنازه وکړه نو سوونو خلک مسلمانان بیا دومره لوی سینې والا ته وګوره استغفر لهم که بخنه غواړي دې لپاره یا بخنه نه غواړي او که ته بخونه غواړي 70 مرة اویا ځله نو ذکر تحدید نه مراد نه مطلب ته تکثیر دی یعنی 70 مراد چې ته بې انتها معافي دلو غواړي خو خدای نه کوي نبی علیه السلام یې سازید ولا 70 که زه په اویا او زیات هم کوم خو بیا هم بخنه نه کوي یا زه که بخنه په دې کېږي زه به په اویا او زیات کوم فلن یغفر الله لهم هرگز الله رب العالمین دې ته معافي نه کوي ذلك بأنهم كفروا بالله ځکه دې انکار کړی الله او رسول نه الله هدایت نه کوي قوم فاسق ده او خوشحاله دي رستو پاتې کېدونکي خلک بمقعدهم په ځای خپل منې بقهر الله خلاف رسول الله رستو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکرهو او دې بد ګڼي چې جهاد کې په مالونو خپلو سره په نفسونو خپلو سره په لار د الله پاکي وقالو دوی لا تنفروا في الحر ګرمي دا مه وځئ قل ورته نار جهنم اور د جهنم ډیر سخت ګرم دی لو کانو یفقهون ارمان که دوی پوهېدی فلیضحکوا قلیلا امر به معنی اخبار ودې خاندي ډېر ودې خاندي لږ ولیبکو کثیره او به ژاړي ډېر ځکه دا بدله بما کانو یکسبون په سبب د کسب د دوی فإن رجعک الله او که واپس کی تعالی الله رب العالمین یو طایفې ته د دې نه چې اجازت غواړي تا نه دپاره د خروج فقل ورته لن تخرجو موزې زموږ سره همیشه او مه کوئ جنګ په مرګرتیا زموږ کې د دشمنانو سره زموږ سره د دشمنانو زموږ سره انکم رضیتم یقینا تاسو خوشحاله شي بالقعود په کېناستلو من اول مرة اول ځل فقعدوا مع الخالفین نو کېنئ سره د پاتې شونو نه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تصلي على احد مونځ مه کوه على احد په یو کس د دوی منهم چې د دوی نه دی ماته ابدا مړ شي همیشه نو پته ولګېده ولا تقم على قبره د دې په قبر هم مه ودرېږه نو پته ولګېږي چې په قبر باندې تقریر کول شته تلقین کول شته انهم كفروا بالله یقینا دوی انکار کوي د الله د رسول نه وماتوا دوی مړه شو هم فاسقون دوی فاسقان ولا تعجبک اموالهم او تعجب کې دیوانه چې خوند نه درنه کې تعالی معلوم دي نه اولاد دي یقینا غواړي الله رب العالمین چې عذاب ورکړي دوی لره بیا په دې سره په دنیا کې وتزاق انفسهم او باسي وروحونه د دې هم کافرون دي کافر وي وإذا انزلت سورة او کله چې نازل کړي شي یو سورت او پای کې دا خبره چې ایمان وروړي په الله باندې جهاد وکړي او ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې جهاد وړي تانه خاوندان د مال لارې منهم د دینه قالو دوی زر نه پرې دی منګه چې
چې شو مونږ د ناستو خلکو سره رضو دی خوشاله دي بأن یکونو چې شي د مال خوالف درستو شنو پاتې شنو نه امور والے شوی دی په زړونو د دوی باندې دوی نه پوهېږي لکن رسول لیکن پیغمبر علیه السلام هغه کسان چې مؤمنان دي د هغه سره جهاد کوي په مالونو خپلو سره په نفسونو خپلو سره اولئک لهم الخیرات د دې لپاره خیرات دی خوشحالیانې دي نیکیانې دي او دا خلک کامیاب دي اعد الله تیار کړل الله رب العالمین د دې لپاره باغونه چې به یې ګلان د هغې نه ولي همیشه وي په هغې کې ذلک الفوز العظیم دا بری دی لوی وجاء المعذرون اسد او غطفان دا دو قبیلې اسد او غطفان راغله عذر پیش کوونکي خلک من الاعراب د بنډچیانو نه چې اجازت وکړي دوی ته چې اذن وشي دوی ته د پاتې کېدو وقعد الذين کېناستل هغه کسان چې دروغ ویلو الله او رسول باندې مجاهدین متکاسلین او مسرعين بالتوبه سيصيب الذين زرد چوبر سیا کسان چې کافران دي منهم د دینه عذاب علیم عذاب درناک لیسال الضعفاء نشتره په ضعیفانو باندې نه په مریضانو باندې سالم ابن عمر او نهيك ابن زيد ابو يعلى مازني عمرو بن عنبسة او سلام ابن سخر عرباز ابن سارية عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه دي رسل شيو بيچا ځان ستنو پر تړل ولا على الذين نا کسان چې نمومي هغه چې خرج کی حرجن تنگیزا نصح الله کله چې دی خیر خوای کی د الله او د رسول وما على المحسنين ان اشتروا بنكان من سبيل سلار الله رب العالمین غفور رحیم دی نا کسان کله چې راشي تا نا کسان اذا ما توکا کله چې راشي تا مفعول به ده لتا ملوم چې سواره کې دوی لرا قلتا تاورت الى جدد نموما ما چې احملکم چې تاسو سواره کم پاغه بني تولو دی واپس شو آینو استرګې دی تفیض من الدم بهیږي د وښکونه حزنن د غم د وجنه الله یجدو ما ينفقون چې نمومي هغه څه چې خرج کړي دوی یقینا لار پاک کسانو باندې دا چې اجازه غواړي ستانه دی غنیانی رضو او دی خوشحالي بیا یکون مع الخوالف چې دین شي دا خلکو سره چې هغه پاتې شوني امور والله الله رب العالمین على قلوبهم بزن ذری من کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم لا يعلمون دین پویږي یا تزرون الیکم حضورنا پیش کی تاسو ته اذا رجعتم الیم کله چې واپس شي دیتا قل لا تعتذروا مخکې تشخیص نو شوی اوس تشخیص کی قل ورته لا تعتذروا ورمه پیش کوي یقین نکوم په تاسو باندې یقینا خبرداري راکړل الله رب العالمین مونږ ته خبرونه تاسو نه وسير الله عملكم او وین الله رب العالمین عمل تاسو ورسوله او پیغمبر علیه السلام نو بعض خلک وي چې نبی عالم الغیب دی نو بیا خپل آیت کې راځي چې سير الله عملكم ورسوله والمؤمنون مؤمنون راغلي دي نو بیا ټول مؤمنان عالم الغیب شو نو دې ته انباء الغیب ویل کی او الله غي ته علم غیب ثم تردون به واپس الى عالم الغیب هغه عالم ته چې عالم دې په غیب باندې په حاضر باندې خبر پکې تاسو لره په سم تاسو عمل کو سيحلفون بالله قسم نخلف الله من تا
کله چې واپس شو دي ته چې مخ وړه د هغې نه فاعرضوا عنه مخ وړو د دې نه یقینا دوی پلیت دي ومأواهم ځای د جهنم دی جزاء بما كانوا جزیه جزاء بما كانوا یکسبون یحلفون لكم قسم خو ستاسو لپاره چې تاسو خوشحاله شئ د دې نه او که تاسو خوشحاله شئ یقینا الله رب العالمین نه خوشحالېږي د قوم فاسق نه الاعراب اشد کفرا ونفاقا وصف د جنس په اعتبار د بعضې افرادو سره ټول اعراب نو وصف د جنس په اعتبار د بعضې افرادو سره الاعراب اعراب چې دي اشد کفرا ډېر سخت دي په کفر کې په نفاق کې واجدرو او لایق دي لا يعلمو حدود ما انزل الله چې پوه نه شي هغه حکمونو چې رالېږلي الله رب العالمین په خپل نبي باندې او الله رب العالمین علم ولا حکمت ولا دی ومن الاعراب ځینې باندې چې نه من او څوک دي یتخذو چې نیسي جوړې ما ينفقو چې خلک مغرما تاوان وتربص بكم الدوائر او انتظار کې په تاسو باندې د حادثو علیهم په دې باندې دائره السوء گردش دی بد او الله رب العالمین اوریدونکی علم والا دی او ځینې د عربو نه من هغه څوک دي چې ایمان وړي په الله په ورځ د آخرت باندې او نیسي جوړې ما سینفقو چې خرڅ کړي قربات عند الله قربت په نزد الله رب العالمین نزدېکت د الله وصلوات الرسول او سبب د دعا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دعا کول اللهم صل علی آل ابي اوفا اللهم صل علی آل ابي اوفا الا انها یقینا دا قربت دې دې لپاره زړه داخل وکي الله رب العالمین دوی لپاره پر رحمت کی یقینا الله غفور رحیم والسابقون الاولون والسابقون الاولون مخکینی الاولون رنبني په اسلام کې مهاجرین نه د انصارنا والذین کسان چې تابعداري کړل د دې په نیکۍ سره نرضي الله عنهم باحسان يشكر محاسنهم يشكر محاسنهم راضي دی الله د دې نه دوی راضي دی الله رب العالمین ادي برازي چې د الله نه وعد لهم تر کړی دی پر باغونه چې به ګلان دی راغنه ولې همیشه په کې همیشه یقینا دا بره دی السابقون چا دا ویلي چې انصار السابقون اغا بیعتی اولا والا الاولون بیعتی ثانی والا او دا بیا کسانو والذين آمنوا حين أتى عليهم أبو زرارة أما صاحب ابن عمر ورتراغل بعد خلقوا تر جنگی بدر پورے سابقون دي لکه احمد لاہوری رحمت الله علیه فرمای بعد خلقوا د هجرت د نبی پورے لکه مارتون بابا جی فرمای او دا تایید سورۃ ال عمران په اسلام کې درې بهتري طبقې دي او دا طبقې دي او دې ټولو ته معافي شوې ده ان تبعهم باحسان انصار مهاجرین سابقون اولون صحابه کرام وممن حولكم او هغه چې چاپیر استاسونه بیان د منافقۍ دي من الاعراب د باندې چې منافقین دي ومن آل المدینه او د آل د مدینه نه مردو علی النفاق کامل په منافقۍ باندې منافقت نه پیژنې تدوی لرا نحن نعلم یقینا من پیژنو دوی لرا سنعذبهم عذاب ورکود الله مرتين دوزر دنیای برزخی ثم يردون به واپس کړي شي له عذاب عظیم عذاب سخت قیامت
نور کسان چې اعتراف کړل په ګناهونو خپلو باندې او یو ذکر دوی عمل صالح د عمل بد سره ابو لبابا ځان ستنې پورې تړل پښتانه توبه ورته ویل کی تبوک کې هم د ځان تړل اصل لو امید الله رب العالمین چې مهرباني وکړي پاغي منی یقینا الله رب العالمین غفور رحیم دی خذ من اموالهم واخرج مالون الذين صدقه پاک صاف کړي وتزکیهم بیا اپورته کوي دوی په دې سره وصلی علیهم او دعا کوي علیهم په دې من ان صلاتک یقین دعاستا دا سکون دی دې لپاره برای تسلی جهر بالدعاء برای تسلیم ده برای تعلیم ده عبد الله درخاصی رحمت الله علیه په دعا کوله او کله یو ځل ایوب خان ورته ته تقریر نشو کولای هغه دعا کوله شم هغه دعا وکړه خیر نه دعا کې ټول تقریر کو خدای دې دنه من خلاص الله پاک اوریدونکو علم والده علم یعلم ویسن پویږي ان الله یقینا الله رب العالمین قبلی توبه بندگانونه او اخلی صدقه الصدقه تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير او یقینا الله رب العالمین تواب الرحیم دی وقل اعملوا ورته عمل کوي ان الله رب العالمین عمل ساسو او پیغمبر والمؤمن والمؤمنان وسورت دون واپس به تاسو الى عالم الغیب چې هغه ذات ته عالم دی بغیر منه په حاضر منه خبر بکی تاسو لره ما کنتم تعملون فعملون استاس منه واخرون هم کسان زار به سبب دی رکوع دی ورسون واخرون مرار ابن ربيع واخرون نور کسان مرجون چې دی امید کی د امر د الله رب العالمین استشوی دی امر د الله ته یا بازا برکم دوی لرا کعب بن مالک و هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیعہ اما یتوب علیہم یا مهربانی حکم بدی من الله علم والا حکمت والا دی من خبر راغل و چې دې سره بایکاټ وکړ بیا چې څلوي خو دې بدی سره خبر بیا خځه به سره خبرونه سلام به نه اخلي نو به 50 ورځې کې څلوي خو وروسته بیا الله رب العالمین حکم د دین د رضا دی والذین کسان اتخذوا جو کړه مسجد زرارن د پاره تکلیف رسول او کفرن او کفر او تفریقا بین المؤمنین او د جداوالی په من د مسلمانانو کې د تباره تفریقی و ارصادا او انتظار غالي من دا چا د بار حرب الله جګړه کې د الله سره د رسول الله سره من قبل بخا او قسمونه خوري په الله من ان اردنا الا الحسنى چې موږ اراده نه کړې مگر د خسر والله رب العالمین گواہی کی یقینا دي دروغجن دي دا ابو عامر خزرجی د نبی علیہ السلام نه ټیم واستو چې زموږ د جمعه افتتاح وکړه او منځ کې دا مقصد دا چې د حمله وکړه د زوی د حضرت حنظله رضی الله تعالی او د یو ځلې لاس اوچت کړ مباهله کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اماتن الله من الكاذب وحيدا غريبا تريدا من کې څوک دروځنی الله دې هغه مړ کی یوازې په ناشنا ځای کې تریدن شړلې شوی نبی له سم اللهم امين نو دې به ورکه مو او ته دا خبرې کولې کا نو زیو په سره حالت انزله ورته وي دوره په زیو ورته وي زه دروځنم یا نبی له سلام صد پیغمبر اکنه وای څټ نه وسوم ابي دلا مکی معزومه ته جنگ احد کې به راغی خپل نسب ته आवाजونه شروع ناغي ته جواب ورکړ چې سره روک شه خدای دې به خو وسه مستمر ګرځي نه شو ځان له سره ډیر مریدان پیدا کړی
دا له د قیام دپاره زه یې پکې کتلی بیا دی لاړ روم ته او دا ګرځېده ګډېده به لا تقم فيها ابدا موردیگه بدی که همیشه او جماعت هغه اسس علی التقوا چې هغه محکم کړی شوی دی په تقوا باندې جوړ شوی دی په تقوا باندې نبی علیه السلام تپوس کې دا کوم جماعت دی نبی علیه السلام مسجد هذا زما د جماعت نبوي چا مسجد قباء ویلی دي من اول یوم دا اول ورځ احق ډېر لایق دی چې د ودرېږي په هغې باندې په دې کې رجال سړي دي یحبونه خوښوي ان یتطهروا چې پاک صاف کړي د قبا خلق باره کوم دا راغلي هغه ویل اول نه موږ طهارت په ګټه لوټو وکړو بیا په اوبو وکړو او الله رب العالمین محبت کې متطهرینو سره افمن اسس بنیانه اکل الناس سواء اوس هغه چې محکم کړی شوی دی بنیاد د هغې په تقوا باندې د طرف د الله نه ورضوان او رضامندي خیر غوره دی یا هغه چې ایښودی شوی دی بنیاد د هغې علی شفا په هلاکت باندې جرف هارن په غاړه د کنده باندې اصل کې هائرن دی چېرته تاویدونکي ده نارتو بشي په اور د جهنم کې الله رب العالمین هدایت نه کوي قوم ظالم ته همیشه به بنیادونه د دې الذي هغه چې ښودی شوي دي په شک باندې په زړونو د دې کې الا ان تقطع قلوبهم مگر چې ټوټې ټوټې شي زړونه د دې او الله علم والا دی حکمت والا دی ان الله اشترى من المؤمنین دا نور به سبا شو مو ویل شو